سلامونه ملګرو، زه وحید خان تاجک یم او دوه ریکویسټ نن کول غواړم. اولنی ریکویسټ هغه دی چې د باجوړ کوم متاثرین دي نو په دې کې تقریبا 40,000 پورې خلق د خلکو سره کورونو کې دي، په حجرو کې دي، کمرې ورته خلکو خالی کړي، انساني همدردۍ بنیاد باندې ایډجسټ کړي دي. د خلکو ډیر کافي وخت شو، خلکو څونه وس کېدو دغې مطابق خوراکونه م ورکړل، چای م ورله راوړلو، خپله روټۍ ورسره شریکه کړله. خو دا ستونزه ډېره غټه شوه او د خلکو د دغه نه بهر شوه، نو ډېر زیات مشکلات دي هغه خلکو ته چې کوم خلک د خلکو سره کورونو کې دي. زمونږ د ټولو خلکو د انتظامیې هم او د فلاحي تنظیمونو هم ټول فوکس په دوه خلکو دی. هغه خلک چې هغه په سپورټس کمپلیکس کې په خیمو کې دي، هغې ته ټول ورمنډې وهي ور روان دي او په هغې باندې مین فوکس دی. او هغه خلک چې هغه سکولونو کې دي نو هغلته هم فلاحي تنظیمونه او هم انتظامیه د ټیکهدارو په ذریعه خوراک ورسوي او روان دي. که میډیکل کیمپ لګي هم په سکولونو کې یا په کیمپ کې لګي، که دغه رنګې د بهر نه کوم امداد راځي د مختلف خلکو لخوا نو هغه هم په کیمپ کې او یا په سکولونو کې چې دی نو ډسټریبیوټ کېږي، تقسیمیږي. نو هغه خلک چې هغه د خلکو سره کورونو کې دي او د سپینې جامې خلک دي نو هغه انتهایي د مشکلاتو ښکار دي. هغې لپاره دا ریکویسټ کوم چې کوم فلاحي تنظیمونه دي نو او یا دغه رنګې انتظامیه ده نو لږ د هغه خلکو لپاره مو کار کول پکار دي. ډېر خلک دي چې هغې ته پکې انټري وشوله او هغه پیکیج والا 15,000 روپۍ ورته راغللې، خو مړه خندا راځي یاره چې وزیر اعلی صاحب چې زه تا له 15,000 روپۍ در کوم او ته پې ماله 10 ورځې د 15-20 کسانو خوراک پوره کړه. نو دغه بیخي یو مذاق دی چې د صوبایي حکومت په متاثرینو پسې وکړلو. 15,000 روپۍ بیخي کمې دي. کورونو کې د خلکو سره 10 فیملیز دي، یعنی د یو خاندان، او هغې ته 15,000 روپۍ میلاو شو نو په هغې به د هغوی څه خوراک وشي؟ د 8 ورځو 10 ورځو خوراک پې هغه کېږي نه، بلکې ډېر داسې دي چې هغې ته پکې میلاو شوي هم نه دي یا الله تر دا مهال انټري نه ده شوې، بلکې په انټري کې ډېر ښه ایشوز دي د خلکو کېږي نه. نو ډېر زیات د مسلو ښکار دي هغه خلک چې هغه خلکو سره په کورونو کې دي. نو زه ریکویسټ کوم چې دغه خلکو ته اوس لږه توجه پکار ده چې مونږ وکړو، هم فلاحي تنظیمونه هم د انتظامیې غړي. ما وخت په وخت باندې په نوټس کې راوستلې د انتظامیې، خو د هغې مین فوکس په سکولونو او په کیمپ باندې یعنی په خیمو باندې دی. دویمه چې کومه خبره کول ما غوښتل هغه راوند اباوټ 40 پورې تنظیمونه په باجوړ کې دا وخت لګیا دي کار کوي. ټول نه لوی تنظیم الخدمت فاونډیشن دی، دا شان ډېر شی تنظیمونه فلاحي تنظیمونه لګیا دي کار کوي. نوجوانان راپاسېدلي دي په دا وخت کې تنظیمونه جوړ کړل او نغدي روپۍ هم خلکو کې تقسیموي، خوراکونه هم خلکو کې تقسیموي که نه. خو زما هغوی دپاره دا ریکویسټ دی چې دا هغه خلک چې سوشل میډیا استعمالوي نو د دغه خلکو مټې جوړې شي. اوسه پورې د خلکو د هغې سره ډېرې مرستې وکړلې خو هغه هم بس ختمېدو واله دي، ځکه چې په اوله کې کله اور بل وي که نه نو لمبه تیزه وي، هر څوک ورته تودېږي. خو چې کله لږ خلک وجود تود شي نو بیا د اور نه لږ لرېوالی اختیاروي. نو هغه کار وشو چې اوله کې د متاثرین څنګه راووتل نو هغه ویډیوګانې به کېدلې او یو فریاد و او یو عجیبه ماحول و. اوس ورسره خلک یوز ټو شو، ایډجسټ شو ورسره او ورسره عادت شو. نو هغه رنګې هغه د ایثار او قربانۍ دغه چې کوم باندې تنظیمونه لګیا وو هغه ته مشکلات پیدا شو. ډېر ښه تنظیمونو د غړو سره زما خبرې کېدې نو هغوی به دا وایي چې موږ سره ډېر زیاته به خلکو قرباني کوله، اوس لږه لږه موږ ته مشکله شوې ده. یعنی یو تنظیم دی پرس که هغه د ورځې 1500 خلکو ته خوراک ورکوي نو هغې د خوراک به د خلکو به ورته روپۍ رالیږلې نو هغې به خلکو ته خوراک ورکوو. هغه خلک اوس هغه رنګې دغه تنظیمونو سره مرستې نه کوي. نو دغه تنظیمونه زمونږ په سهاره لګیا دي، دغې حوصله افزایي وکړئ، د دغې مرستې وکړئ، دغې لپاره پوسټونه هم وکړئ، شاباسۍ هم ورکړئ. دا بالکل فی سبیل الله بغیر د دنیوي مفادو، بغیر څه د لالچه، بغیر څه د نومه لګیا دي. او دغې لپاره مونږ چې څه کولی شو نو هغه دغه ده چې حوصله افزایي وکړو او د خپل استطاعت مطابق د هغې سره مرستې وکړو. که هغه تاسو د هر تنظیم سره کوئ، زه تاسو ته یو تنظیم نه یادوم چې بس د سره وکئ، چې تقریبا 40 پورې تنظیمونه پرون ما خبره کېدلې ای سی اف سره نو هغه وایي چې 40 پورې تنظیمونه لګیا دي. نو دا 40 پورې تنظیمونه لګیا دي، خلکو ته خوراک په مد کې کار کوي، دوایانو مد کې کار کوي او دغه رنګې څه نه څه مرستې ورکوي. نو مې بي په هغې کې ځینې تنظیمونه غټ دي چې د هغې فنډ به برابر وي، خو ډېر تنظیمونه داسې دي چې هغې د مشکلاتو ښکار شو. نو د هغې
ته اوس ستاسو د ډونیشن ستاسو د مالی مرستې ډېر شدید ضرورت دی. نو ضرور د دغه تنظیمونو سره مرستې وکړئ چې د هغوی دا کار نیمګړی نه پاتې کیږي بلکې دا کار دغه رنګې جاري وساتي. ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو وکتله، خو دا زما پیغام مخکې هم ورسوئ.